بیا وتوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای فیذ الاشرار فیدا د شریانو خلقو بس سیلابونه روان نیکوکار خلق به تاسو ته کم ملاویږي اشرار ناکاره خلق بڑی او پنځه به ورته وایي ابن مسعوده ان من آلام الساعة واشراطها د قیامت نښې و علامې نه یو نښه و علامه دام ده ایوتمن الخائنو چې خلق به خیانتګر سړي باندې اعتمادونه کوي ابلئین سړی دوکهباز به رزیله به د خلقو په نظریه کې به هغه ډېر عزتمند او کوم چې صادق مؤمن ساده سړی دی دا به د خلقو په نظر کې غورځېدلی وسال ته ګوره کم سړي سره پیسه ده کم سړی چالاکه دی د کم سړي خاندان لغټ یا پکې سنا سمنډه ترړه شته یا سرکار کې وي یا قوم کې وي دا هغه سړي خلک څومره عزت کوي بیلمازه دي سودي دي حرامخور دي یا شرابخور دي یا خلک د هغه عزت او چې کله یو غریب سړی و د الله سره مینه وه د رسول الله سره مینه وه په سنتو برابر و د دې سړي هېڅ حیثیت په علاقه کې نه مړه وایي دا نه پوهېږي دا ساده غونته کې خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن غیر کریم مؤمن سیده ساره سړی دی د یوې ژبې سړی دی الفاجر خب لئیم فاجر چالاکه وي دوکهباز هغه به دې د اوبو نه پورې باسې را پورې باسي او بیا د الله نبی وی ان یخون الامینو او دارنګیا هغه امانتدار سړي ته به خلک د خیانتګر ګمان کوي بدنام به کې خلک اوس ګوره دینداره خلک دینداره طبقه اکثریت د یهودو د نصاراو سازش دا شروع دی چې د الله د نبی جامه کومه خلقو اغوستې ده او د الله د نبی شکل او صورت چا اختیار کړی هغه خلک بدنامۍ ته روان دي په هغې نه څوک اعتماد کوي د ملک په سطح نه پې د قوم په سطح نه د علاقې په سطح نه د بازار په سطح دا د خلکو په نظر کې غورځېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا ابن مسعوده ان من علام الساعة واشراطها اے عبداللہ بن مسعود د قیامت د علامو د نښو نه دا ده ان یواصل الاطباق و ان یقاطع الارحام خلق به پردي ځان ته نږدې کي او خپل به د ځان نه جدا کي پردی خلق یار دوست یا د یو سړي سره د تجارت دی یا د اوسه معاملات شریکي د هغه سړي زموږ پورې څومره مرتبه د کور بر کونج ته نباس خپل خپلوان رشته دار د هغې سره رشته کټ ده ودونو ته ګوره خانان به پکې ملکان به پکې افسران به پکې سرمایهداران به پکې چې غریب خپل د ترورزي او د ترزي والله کاڼم پسې نه دي یاره وایي فکر هم ورک شوی د الله نبي وایي د قیامت د نښو نه دا ده چې خلک به پردي رانږدې کړي ځان ته په تقاریبو کې په غمونو کې یا په خدونو کې په ښادیانو کې به پردی خلک رانږدې کوي دا به ته داسې وایې که نه چې دا د رشته دار دی او کومه چې رشتې والا سړی دی صلې رحمۍ والا سړی دی د هغه سره الله حکم کړی چې د هغې سره صلې رحمي وتړئ هغه سړی به د نظر نه ښکته او چې کوم یو خپلوان دی هغه څومره ګران دی او چې کله اوسه پیسه ورسره چې کله سړی تاواني شي که نه نو بیا یې ورونه هم نه بیا یې د تره زامن هم نه د ترور زامن هم نه چې کله روپۍ ورسره هر سړی وایي یاره د ماما زوی مې دی د ترور زوی مې دی او د تره زوی مې دی هېڅ به هم نه په خاندان به هم نه دومره یاران به یي دومره دوستان به یي کو جنازې وګورې کو د هغه خوشحالي وګورې کو ناجوړه شو اسپتال او کو یو غریب خپل بیمارو یا غریب ترور اسپتال کې پرته وه والله په ډډه هم نه اړوي تذکره هم څوک نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله وی چې دا صلې رحمي ما د خپل نوم نه د دې نوم کټ کړی دی د خپل نوم نه مې د رحم نه رحم الله رحمت ماده دا د الله رب العزت یو صفت دی چې الله رحیم ذات دی د الله رحمتونه دي دا صلې رحمي دا د دغه نه یو حصه ده په ترمذي کې روایت دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله یې ګوره صلې رحمي ما د خپل نوم نه کټ کړې ده. چا چې دا پیوسته کړله زه د خپل رحمت سره جوختوم، او کو چا دا کټ کړله نو ګوره زه د خپل رحمت نه کټ کوم. صلې رحمي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا نه ده. سنن ترمذی کې یو روایت دی د الله نبی وی صلې رحمي دا نه ده چې یاره یو سړي د سره ښه وکړه تم ورسره ښه کوه. رشته دار دی هغه د کره راځي تم ورکره ځي. رشته دار دی هغه سره لاس اړی او یاره چې کله راځي نو ډېر تاوان دله راوړي، نو تم د هغه سره لاس سړی او تاوان هم ولکې چې ښادي غم یه دې ته صلې رحمي نه وایي. شریعت کې دې ته مکافات وایي، دې ته بدل وایي. لکه نن سبا ګورو زنانو کې زموږ دا رواج آتی تپوس یې وکړي نامې له چرګ راوړی وله ور یې وړی، خادي ورڅه چې مې یې راوړی ولکه ور یې وړی وکړه، غم یې شوی چې یې راوړی وکه ور وړو، او چې نه یې راوړی وایي زموږ تپوس نه کوي موږ یې په تندر نو خو بدل کو ثواب خو نشته پکې کنه. الله نه تمه خو نه وي، آخرت کې به ته الله مخې ته ودرېږي چې یاره ما د دې ګاونډي کچی وړی یا زه تعزیت له تللی وم د الله دپاره تللی. ته خبرې مؤمن یې، رشته دار دی غریب دی، ګاونډي دی غریب دی، یو ملګری دی غریب دی، د هغه غم شوی لاړ شه د هغې سره تعزیت وکړه، د هغې سره شپه وکړه، د هغې سره مرسته وکړه، د هغې مېلمه ته ودرېږه، ته د الله دپاره وکړه. دا نه ده چې یاره بس زما جنازې له راغلی او زما چې نه دی راغلی جنازې له نه ځو. ولې دا ټول صفات من کې پکې بدل دی ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صلې رحمي دا نه ده چې تاسو په بدل باندې کارونه کوئ. صلې رحمي دا ده چې خپلې کټکۍ او ته یې جوختې نه راځي ته ورځې سلام نه کوي ته سلام کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن له حرامه ده ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. د الله نبی وایي چې یو سړی د خپل مؤمن سره د 3 ورځو نه پورته خبره بندوي.